سلیم جګړه صاحب یو پوښتنه کړې ده د محتممینو حوالې سره جی وایي دوی اکثر په مدرسه کې عدل او انصاف نه کوي مطلب کوم چې د درس نظامي مدرسین دي نو هغو ته پوره تنخواه ورکوي او کوم چې قاریان دي نو هغو ته چې کوم د تنخواه کمه ورکوي. مولانا سلیم الله جګړه صاحب نه دا سوال کړی دی چې محتممین عدل نه کوي، چې دوی په مدرسو کې محتممین عدل بالفرض نه کوي. د تا چې کومه څه ذکر کړی دی جواب درکوو، خو ته وایې چې محتممین یعنی عالمان صاحبان په مدرسه وړه باندې مدرسه ده هغې کې عدل انصاف نه کوي، نو بیا د ملک اسلام څنګه راولي؟ نو بیا د اسلام چغې خو د دوی په دروغه وایي چې یو کور کې څوک عدل نشي کوی انصاف نشي کوی نو پوره ملک به د انصاف عدل څنګه راوړي؟ چې د محتمم صاحب په خپله مدرسه کې پوره اسلام نشي راوستی، عدل نه کوي، نو دی محتمم صاحب نه به د اسلام څه توقع وکړي چې دی به موږ ته اسلام راولي؟ بیا درته چغې لګوي چې زه اسلام را ماته ووټ راکړه. محتممین حضرت زیات نه زیاته چې مشهور شي که نه د ووټونو ته داري، د زیات محتممین څه وي دا به د مدرسې به مشهور شي بیا ووټونو ته ودري. ووټونه چې تر نه غواړي ته ورته محتمم صاحب ته په مدرسې کې عدل کړی تا وویلې چې یو خبره دا ده چې دوی دا عدل نه کوي چې کم عالمان شهرت لري د مدرسه ورسره مشهورېږي هغو ته زیاته تنخواه ورکوي او قریانو حافظانو صاحبانو ته کمې تنخواه ورکوي. نو زه د محتممینو صاحبانو نه دا تپوس کوم چې دا تفریق یعنی دا فرق تاسو ولې کوئ؟ دا خو عدل نه دی، د اسلام په روح سره دا خو جایز نه دی، نو ناجایز کار محتمم ولې کوي؟ ولې جواب زه درته وایم او څوک چې جواب کړی دی هغې به جواب درته وایم چې څوک دا جواب کوي. نو حافظ ته به چاته چې تنخواه ورکوي اجرت ورکوي نو ترجیحات به یې ګورې که نه جی چې د چا خرچه یا په دې وجه باندې زیاته تنخواه ورکوي چې د خرچه زیاته ده په دې وجه که نه. نو که په دې وجه د ملا صاحب خرچه زیاته ده حافظ صاحب کمه ده نو خو خیر ده په دا وجه دویم خو دا وجه نه ده محتممین دا وجه ته سره ګوري نه. یا دویمه وجه دا ده چې ته ووایه چې کم مولانا صاحب چې دی دا ډېر محنت کوي ځکه چې محنت چې څومره یې امره به اجرت وي که نه، او قري صاحب حافظ صاحب کم محنت کوي په دې وجه کمه تنخواه ورکوي. خو دا وجه هم نه ده ځکه چې قري صاحب حافظ صاحب زیات محنت کوي 24 ګنټې محنت کوي. قریان صاحبان په مدرسو کې که په محنت باندې وي نو ټولو نه زیاته تنخواه به د چا وي؟ د شیخ الحدیث نه به هم زیات دی. شیخ الحدیث خو راشي یو کتاب ووایي بیا لاړ شي، شیخ الحدیث خو دومره محنت نه کوي. نو ترجیح په څه وجه باندې ته ورکوي؟ دغه عدل انصاف نه کوي چې حافظان صاحبان موږ ته ټلیفون نه کوي، قریان موږ ته ټلیفون نه کوي چې موږ سره زیاتی دی په دې تنخواه باندې زموږ کار نه کوي. ته د جیب نه پیسې ورکوي محتمم صاحب، تا ته خلکو درکړي دي زیاتې پیسې ورکوه، که ته وایې چې پیسې کمې دي نو تا دپاره زیاتې دي چې خپل بچي پکې ساتي ګاډي پکې ساتي او حافظ صاحب دپاره کمې چې تا ته الله درکوي حافظ صاحب تنخواه به الله درکوي که نه. لږ خو عقیده درسته که بیا مدرسه جوړوه. او بله خبره دا ده چې ته وایې چې زه ترجیح ورکوم په دې بنیاد باندې تقوا په بنیاد باندې یا د ډېر علم په بنیاد باندې، دا چېرته دي؟ که ته یې ورکوې نو بیا ته خو په اجرت ورکوې د تنخواه هغې ته خو بې تنخواه نشي ویلی. لکه خلفای راشدینو به صحابه کرامو کې دا درجه بندي کړې وه چې مال غنیمت پر هغې خو مال غنیمت خو صدقې وي هدیې وي دي که خو اجرت نه و که نه. په دې نشه قیاس کولی چې خلفای راشدینو هم لوی مشران او صحابه کرامو هغه ته به زیاته ورکوله، څوک چې اهل بیت هغه ته به زیاته وظیفه او وظیفه او اجرت نه و هغه داسې هدیه او صدقه وه ته ورکوه که نه. ته یې شیخ الحدیث ته ورکوه، ته عالم صاحب ته ورکوه، خو په تنخواه کې د تفاوت ولې کوې؟ یا خو ته د ټولو برابر تنخواه ساته، د ټولو ضرورتونه یو شی دي. د قریانو صاحبانو خو بلا زیات وي ځکه چې مولا صاحب خو نوره ضرورتونه پوره کولی شي او قري صاحب دی بالکل په جومات کې او په مدرسې کې کېنولی 24 ګنټې ووتلی نشي د خپل ضرورتونه بل ځای کې پوره کولی هم نشي. مولا صاحب ته ډېر چلونه ورځي چې کله خپل پیریډ ووایي نه بهر راوځي نو ډېر چلو اشتقاق طریقه ورځي او قري صاحب غریب ته خو نه ورځي. نو دا قري صاحب ته چې ته تنخواه نه ورکوې په دې محتمم صاحب نیولې په دنیا کې هم په آخرت کې به الله سره جواب ورکوي. ته ووټونه څنګه خلکو نه غواړي چې زه به انصاف اسلام راوله؟ ته په خپله مدرسې کې اسلام راوله، خپل قري صاحب او حافظ صاحب دی درنه خوشحاله اسلام ته نشي راوستلی. که په دې بنیاد باندې محتمم صاحب ووټ غواړي چې زه اسلام راولم نو ولې د مدرسې آډیټ وکړه چې دی رښتیا هغه قایم کړی. او بله مسله دوی دا کړې سلیم الله خان صاحب وایي چې مدرسې چې کومې پیسې دي فنډ ده هغې بې دریغې استعمال کوي. دی وایي که زما خپلې پیسې دي تا خپلې ګټلې تا پې خولې تللې دي تا مزدوري کړې ده دا خو خلکو درکړي ته خو صرف امین یې تا امانتدار یې ته به دا پیسې په طلبه کرامو استعمالوي په استادانو به استعمالوي خپله چې څومره محنت کوي دومره اجرت پته اخلي چې څومره محنت کوي دا نه چې محنت ته ټول قري صاحب کوي حافظ صاحب دی کوي مولانا صاحب دی کوي ناظم صاحب دی کوي مدرسې ناظم ټوله مدرسه خو هغه چلی
او ته پکې راشي تنخواه به ستا زیاتوي ولې به ستا تنخواه زیاتوي ته خو لږ غوندې کار کوې نور خو فارغ یې که نه دوکانداري کوه مدرسې سره بل کار کوه کپړو والا تجارت کوه په دې کې حدیث کې راغلي چې برکت په دې کپړو د عطرو والا کار کوه مدرسه چلو که ته وایې چې ما مدرسه دې دپاره جوړه کړې ده چې زه به پکې خپله خېټه ساتو نو تا دارالعلوم نه دی جوړ کړی بیا تا څه شی جوړ کړی دی تا کاروبار العلوم جوړ کړی دی او که ته وایې چې ما دا ځینې خلک ورته لیکلي دار ارقم هغه مدرسه وه چې نبي علیه الصلاة والسلام اول صحابه کرامو ته نو تا دار ارقم نه دی جوړ کړی تا دار رقم جوړ کړی دی کاروبار العلوم دی جوړ کړی دا مدرسه نه ده سبا چې ته بیا وټونو ته ودرېږې ځان مشهور کې خلکو ته مالا ووټ راکړه تا انصاف په مدرسې کې اول قایم کا حافظان قریانو ته زیاده تنخواه ورکړه په ملایانو صاحبانو نه ترجیحات وکړئ ته مونږ ته جواب راکړه چې ولې ته دا زیاده تنخواه ورکړې ملای که ته وایې چې په دې وجې طالبان مالا د مدرسه مشهوري په دا خو بالکل ناجایز کار کوي ته د شهرت لپاره د مدرسه کولاو کړي تنوي صاحب وایي چې نه چلیږي مدرسه ته یې کولاو کا اخلاص سره چې نه چلیږي چلونه ول عمر سره مکه بس الله ته وایي چې یا الله نه چلیدل